نعم وإذا خلقنا ميثاق آيات نمبر وها 32 है उसी आयत पे आई प्रोफेसर शुरा Surah Al-Baqarah ayat number 3. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. پرونو به ذکر کړو چې الله تعالی د بني اسرائیل په دې آیاتونو کې یو څو وعدې اغوستې وي خو دې بني اسرائیل هغه خپلې وعدې ماتې کړې نه کوي مګر صرف د یو الله تعالی ورته وي نو دوی هغه وعده ماته کړه او د سخي عبادت یې شروع کړو د حضرت وزیر علیه السلام یې د الله تعالی سره شریک وګرځاوه بیا وبالوالدین احسانا د خپل پلار سره ښه سلوک کوئ دا خبره موږ کړې وه بېګانې بدستي اوس الله تعالی فرمایي وذي القربى او احسان کوئ نیکي کوئ د خپلوانو خلکو سره چې کوم ستاسو رشته داران دي علما وایي چې انسان به د خپل رشته دار سره څنګه احسان کوي په څه طریقه باندې کوي نو یو د هغې طریقه ده چې بالمالي د مال په ذریعه باندې یو انسان دی او د هغه والد صاحب دی د هغه ورور دی د هغه خور ده د هغه اولاد دی بیبي ده د ټول نه اول به د قربا رشتهداران چې رشته څخه نږدې ده په انسان باندې لازم دا دي چې د هغوی نفقه د مال په ذریعه باندې د هغوی مدد وکړي نو بیا بعضې خرچې په انسان باندې فرض دي بعضې سنت دي او بعضې کې صرف ثواب دی لکه مثلا د مور پلار چې هغوی خپله خرچه نشي کولی نو دا بیا په زوی باندې فرض دي لکه څنګه چې یو زوی کله وړوکی نو په پلار باندې لازم دی چې دی به د خپل بچي خرچه کوي نو که دا والد صاحب دی وغورځي به او دی د خپلې خرچې پیدا کولو نه پرېوتو نو بیا په یو بچي باندې لازم دا دي چې هغه به د خپل پلار خرچه برداشت کوي دغه شانته کې د والدې خرچه ده دغه شانته کې د ورور ده او هغه ورور چې هغوی لکه داسې چې په خپله باندې څه نشي پیدا کولی مطلب معذور دي نو یو ورور په بل ورور باندې شریعت کې ملامت نه دی یو فرض زما تاسو یو شی فرض دی یو کې ثواب دی نو ثواب پکې شته ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې انسان صدقه وکړي خو په خپل رشته دار باندې وکړي نو دلته دوه ثوابونه میلاږي یو د صدقې ثواب ورته میلاږي یو بل ورته د دې رشته دار ثواب ورته میلاږي نو ثواب جدا خبره ده خو یو په انسان باندې لازمي نو د یو ورور خرچه په بل ورور باندې لازم نه ده خو دومره ده چې احسان ثواب میلاږي علما وایي چې د خپل رشته دارو سره به انسان ښه سلوک کوي بالمال د مال په ذریعه باندې د دې نه خوا چې کومې رشتې دي نو که د انسان وس رسېدو لکه ترور ده مامي ده چاچي ده وغیره که د انسان وس رسېدو په خاندان کې څوک هم یو نادره دی ناوسه دی او د انسان وس رسېږي نو که ورسره وکړي نو ښه خبره ده دغه شان زکات دی نو په زکات کې لازمه دا ده چې انسان
ورشتہ داران چې د بهر ته نه وباسي. او ما تاسو ته ویلي چې زکات لپاره ترتیب دا دی چې انسان خپل د دنه چې څوک پیدا دي لکه اولاد دي نوسی دي هغوی له نشي ورکولی. دا انسان چې د چا نه پیدا دی مثلا پلار دی نیکه دی ډب نیکه دی دوی له نشي ورکولی. ښځه یې خاوند نه نشي ورکولی خاوند یې ښځه نه نشي ورکولی. نور چې څوک مستحق دي ټولو خلکو له ورکولی شي. خور له زکات ورکولی شي خو که بیا واده شوي ده نو بیا خو بېشکه ورکولی شي. او که په کور کې ده نو د هغې ترتیب دا دی چې بیا ورته زکات ورکړي خو هغې په اجتماعي خرچه کې نه لګوي چې ښې خرڅ کوي بلکې هغه په خپل ضرورت کې استعمالوي. دغه شان ته کې یو ورور دی او ستا سره جدا دی نو بیا خو پکې شک نشته. ورکوونکو له زکات چې مستحق دی ورندار له زکات ورکولی شي ورېدون له زکات ورکولی شي رور له زکات ورکولی شي که په کور کې د سره نه چې مستحق دی خو بیا د هغه په اجتماعي خرچه کې نه لګوي په خپل ضرورياتو کې نه لګوي. نو الله تعالی فرمایي وذي القربى رشتہ دارانو سره ښه سلوک کوئ. نو د رشتہ دار سره یو سلوک دا دی چې د مال په ذریعه باندې د هغه سره کومک وکړي تاوان ورسره وکړي. یو دویم کار خدمت ته د هغه ضرورت دی نو د رشتہ دار سره خدمت وکړه. مثلا هغه په یو ځای کې کار کوي نو کومک ورسره وکړه چې دا مثلا لاکو سره وکړي شګو سره وکړي بس خور سره وکړه لو سره وکړه نو خدمت شو. دغه شان ته کې دغه زیارت له ورځي ملاقات له ورځي. ملاقات د پر شریعت خپل اصول مقرر کړی چې هر ټیم چې نو سلام علیکم نه بلکې موقع به پورې وخت به پورې او بل دا چې ځان سره بلک سوري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تحابوا یو بل هدیه ورکوي چې محبت هم سي ورکړي. یوازې چې څنګه چې الله سره وکړي راغی پیان می تکینی چې سلام علیکم او چې وکړي نه کوم نه کوم څه کوي اخلاق الله خوشاله دا د ملمه د کار په کار دی. نو خلک به څنګه نه خاطر په توګه خلک ورته ډول نه نو زیارت له ورځي او بل عیادت المریض د رشتہ دار په انسان باندې حق دی چې کبر سره بیمار شو نو تاسو له ورځي په تاسو کې شریعت دا وایي چې ګوره دا وخت په پیژني چې ورځي نو خامہ خزان سره سويسا د سنت طریقه ده. پنځم اتباع الجنائز کله رشتہ دار وفات شو نو په جنازه کې به شرکت کوي. اصل د مسلمان په بل مسلمان باندې پنځه حقونه دي یو په جنازه ده او کله رشتہ دار له یا په خصوصي توګه باندې په جنازه کې شرکت کوي. شپږم امر بالمعروف وته کې د نیکۍ حکم وته کې چې مثلا موږ کوا زکات ورکوا حج کوا عمره نه لاړشه نیکۍ حکم وته کې او نهي عن المنکر بکې مطلب دا چې د بدای د نیکۍ نو د رشتہ دار په بل رشتہ دار باندې دا حقوق دي او بل حق دا چې هغه سره تعلق نه کټي رشتہ داری کو سره پالي. یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابو هريره رضی الله عنه د حدیث راوی دی نبی علیہ السلام فرمایلی چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه څوک چې په الله او ورځ د آخرت باندې یقین ساتي د نعمت قدر کوي. ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه څوک چې په الله او ورځ د آخرت باندې یقین ساتي نو رشتہ داری پالي رشتہ دې نه کټ کوي. ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت څوک چې په الله او ورځ د آخرت یقین ساتي نو ښې خبرې دي کوي یا خاموشه پاتې کیږي. یو حق پکې دا راغی چې فلیصل رحمه رشتہ داری پالي. او نبی رسول الله یو بل حدیث کې فرمایلی تعلموا من انصابكم ما تصلون به ارحامكم خپل رشتہ دار هغه او پیژنئ دومره یو پیژنئ چې تاسو سره بیا تعلق ساتلی شي تعلق سره ساتئ ځکه فإن صلة الرحم محبة بالأهل ځکه چې څوک د رشتہ دارو سره تعلق ساتي په دې سره محبت پیدا کیږي. مفرات بالمال او په مال کې به الله تعالی زیادت راوړي. ومنصات بالاثر او عمر کې به الله تعالی برکت واچي چې څوک د رشتہ دارانو سره تعلق ساتي. او نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا فرمایي حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرمایي اوصاني خليلي بخصال من الخير وما دخل ملګری نبی صلی الله علیه وسلم یو څو خبرې کړې وي او یو راته دا کړی دا
چې الله انظر الى من هو فوقي وان انظر الى من هو دوني. ډېر عجیبه خبره ده چې زه د خپل ځان نه په دنیوي لیول کې بر خلکو ته نه ګورم بلکې د ځان نه لاندې خلکو ته وګورم. په دې کې ډېرې پیدا پکې دا ده چې په تا شکر بل پکې پیدا شي چې ته د ځان نه لاندې خلکو ته ګورې د شکر ماده بل پکې پیدا شي. بله دا چې فضول خرچي به بیا نه کېږي، تاواني کېږي به نه، انډرپلۍ به بیا نه کېږي، ځکه چې جبره خلکو ته نه ګورې او په خپل خلک وایي د خپل څادر څخه دې غځې او کتا پر خلک د دته چې پورا ټای ولا او فیس ولا او کمیس ولا بیا د تکلیف نه دفع نه وزر نه هوی ما ته نبی اسلام نشي د ځان حقیقت خلکو ته پورا برابر بل واوصاني بحب المساكين والدم منه. د مسکینانو خلکو سره مینه ساته، د غریبانو خلکو سره مینه ساته او د هغوی ته ورنږدې کېږه، ځان کې راټولومه. واوصاني ان اصلي رحمي وان ادبرت. وایي ما ته وایي چې د رشته دارانو سره تعلق ساته، اگر که هغوی مخ وګرځوي ته ورسره ښه تعلق ساته. واوصاني الا اخاف في الله لومة لائم. او ما ته وصیت کړی دی چې د الله تعالی په احکاماتو کې د هېچ چا یاره مه کوه. دې ته موږ وایو چې پلانکې به دا ووایي او پلانکې به دا ووایي، نه هغه خبره. واوصاني ان اقول الحق وان كان مرا. او ما ته وصیت کړی چې حق وایه اگر که حق تراښه وي، حق تراښه وي خو حق وایه. واوصاني ان اقصر من لا حول ولا قوة الا بالله فانها كنز من كنوز الجنة. او ما ته نبی علیہ السلام وصیت کړی چې لا حول ولا قوة ډېر وایه ځکه چې دا د جنت له خزانو نه یوه خزانه ده. یو وصیت یې ورته دا کړی و چې رشته داري ورسره فعاله ده. حضرت ثوبان رضی الله عنه فرمایي د الله رسول فرمایي چې صلات متعلقات بالعرش، درې شیان چې د عرش سره او تقول اللهم اني بك ولا اقطع. ویسل رحمی الله تعالی دا وایي چې یا الله تعالی تاسو پیدا کړی یم چې زه کټ نشم نو خلک ما قایم کی مخلق. او بل والامانه تقول اللهم اني بك فلا اخان. یا الله تعالی زه پیدا کړم نو په څو زما مات نه کی خیانت ونه کی. والنعمه تقول اللهم اني بك فلا اكفر. او نعمت الله تعالی درخواست کوي چې الله تاسو پیدا کړم نو داخله زمانه شکرې وکړي. نو دې یو خبره دا ده چې وزیر قربا د رشتہ دارانو سره ښه سلوک ساتل. نو د رشتہ دار یو حق دا دی چې د هغه سره به تعلق ساتي او رشته ورسره نه پرېږدي. والیتامه او ښه سلوک پکې د یتیمانانو سره. یتیم چاته ویل کېږي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یتیم هغه چاته ویل کېږي چې د چا پلار نه او دی نابالغ وي نو دته یتیم ویل کېږي. علما وایي چې ګوره په انسانانو کې یتیم هغه ته ویل کېږي چې د چا پلار نه، او په حیواناتو کې یتیم هغه چاته ویل کېږي چې مور یې نه، او په مارغانو کې یتیم هغه ته ویل کېږي چې یې پلار یې نه وي. و د هر چا خپل اصطلاح ده. نو په انسانانو کې یتیم هغه دی چې د چا پلار نه وي او دی نابالغ وي نو دی یتیم دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یتیم په باره کې فرمایي انا وکافل الیتیم کهاتین. و نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د یتیم تربیت کوي نو زه او هغه په جنت کې دغه شان یو ځای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس مبارک دسمو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په کوم دسترخوان باندې یتیم کینی او په کومه کاسه باندې یتیم کینی، یتیم د چا سره ډوډۍ خوري نو دې کاسې او دې دسترخوان ته شیطان نه نږدې چې کوم په کوم ځای کې یتیم تاسو سره ناست. اوس د یتیم سره تاسو څنګه سلوک وکړو؟ نو د یتیم حق دا دی چې مال به لګي او بل د یتیم مال به خوري نه، د یتیم د مال په حفاظت کې. نو اوله حق د یتیم دا دی، احسان دا دی چې دا غو کسات سره خپل مال کې ولګي. کسات سره مال نشته نو دا هغه مال لکه خوري نو دا هغه د ځان سره یو ځای خوري شي. او مطلب دا چې تاسو سره خپل یو ځای کې نو دې یو ځای خوري نو خپل په نشي نه کولای دا هغه په هغه باندې نه کوي. او د څه ورکه چې دا مال خوري او دا د یتیم د مال به حفاظت کوي. یو دغه د یتیم سره ښه اخلاق اختیار وکړه. جګړه کما د څه وته مو وایي چې ګورته موږ ته پاتې شوی یو موږ تربیت کوو لار دې نشته نو دا د غرونو په نه کې د یتیم سره ښه اخلاق ورسره اختیار او بل د
د چې یتیم له ادب ورکړي. عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي و زما په تربیت کې چې کوم یتیمانان نو ما به وحل د دې وجه چې دوی تربیت وشي. د دې دا خبره معلومیږي چې د یتیم سره یوازې احسان دا نه دی. اکثر زموږ په معاشره کې د یتیمانان چې ډېر زیات قرآن شي دا غي وجه سره یو وجه نه چې هر ټیم کې خلک بس فلاره کوڅه کې بسر ولا لاس دي نو دوی دا خند چې بس صرف لکه د حدیث کې دا راغلي دي چې د یتیم بسر باندې لاس کېدل چې څومره اختراع شي قال باندې الله جل دا خبره صحیح ده. او اصل کې مطلب دا دی چې د یتیم بسر باندې سورې ورکړه تربیت ورکړه داغه کډوړې نشته د دې ځان له وکړه په پښتو کې داخل نه دی پښتو کې داخل کا په مدرسه کې داخل کا نو زمو خلک څه کوي په هر ټیم کې بلاره کوڅه کې بیرانی سي بس جب ته بلاس کې غلط سي ورکی په کوم حالت کې بیرانی سي غلط سي ورکی یو خو په کوم باندې اخته کی په هغه راخته کو چې د پلار احساس او کو چې صاحب کار څه نه کوي او دیم دا چې دا عادت وره اوس په دې حالت کې خلکو ته ګوري چې څوک جب دې سي ګرای دی چې مال پیسې راکړي نو سوالګری دي او بلې دا چې د مسکو په معاشره کې چې اکثر د یتیمانو والی الله زمين له وجه عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې یتیم په کله ما ولا ډر ورکو وو ګوره په تربیت باندې په صحیح طریقه باندې روان شي. د دې دا خبره معلومیږي چې کسا خپل بچی دي او کپردي بچی دي چې یتیمانان دي نو کله کله د ادب لپاره ادب ورکول پکار دي. یوازې موږ دا نه چې پیسې لګیو او په صفه باندې نه کله والمساکین او د مسکینانو سره سلوک کوي. وقولوا للناس حسنا او خلق ته خبرې کوي. علماء چې دې څه مطلب دی و یو مطلب دا دی چې د پیغمبر علیه السلام صفات خلق ته بیان کړي. وقولوا للناس حسنا مطلب دا دی چې خلق ته د نبی علیه السلام صفاتونه بیان کړي. خلق ته د نبی علیه السلام سیرت بیان کړي. دې مطلب دا دی. دې مطلب دا دی چې د خلق اخلاق اختیار کړي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي په تاسو کې د انسان هغه دی د چا اخلاق مزګاری. پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی هر انسان ښه اخلاق والا دی خو ښه اخلاق والا انسان هغه دی چې هغه په کور کې ښه اخلاق والا دی. لکه بهر خو چې دی نو هر انسان مجید جناب او سلوټونه کوي خو په کور کې رویه دی چې خلک یې تنګ دي ماشومانان چې تنګ دي زنانه چې تنګ دي نو په کور کې نه جوړې باندې کې نو دا ښه اخلاق اختیارول بل امر بالمعروف کول. وقول للناس حسنا مطلب دا چې خلق ته د نیکۍ حکم کوي نیکۍ ترا بلل دا صحیح. وقول للناس حسنا دی لکه شان نرمي خبرې کول په باب د دعوت کې چې کله دعوت ورکې نو ښه نرم انداز به استعمالي. او بل مطلب دا دی چې حسن المعاشره د خلکو سره په معاشره کې ښه ژوند تیری لکه ستا د وجې نه بل چا ته تکلیف نه وي ته به داسې زندګي نه تیری چې ته مړ شي او خلک وایي چې شکر دی چې خدای ته خلاص او ځکه چې د انسان ضروري وو په معاشره کې به ښه ژوند به تیری په اخلاقو په دایره کې به زندګي تیری او د ځانه به چې دنه کنزلمار نه جوړې د ځانه به داسې انسان نه جوړې چې خلک درنه نفرت وکړي. نو الله تعالی فرمایي وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او مونځ قایم کوي او زکات ورکوي. د مونځ د اقامت خبره خاصه کوي او چې مونځ اقامت دې ته ویل کېږي چې د جلب سره انسان کوي په جمعات کې کوي په خلاره باندې کوي په عاجزۍ سره کوي. وآتوا الزکاة او زکات ورکوي. نو ثم تولیتم الله تعالی دې بني اسرائیل ته بیا تاسو مخ وګرځو مشران مخ وګرځو الا قليلا منكم مگر لک پتا سو لکه عبد الله بن سلام پکې ایمان راوړو او څوک پکې ایمان راوړو نور تاسو مخ وګرځو. وانتم لکه څنګه چې ما مشران مخ راولې تاسو مخ ورو. نو الله تعالی دې بني اسرائیل ته خطاب کوي او ځکه په تدریج دا چې تاسو په دې فرمان دي عمل وکړئ. وَإِذْ أَخَذْنَا او هر کله چې واغسنګا میثاق بني اسرائیل لکه وعده د بني اسرائیلنا لا تعبدون چې عبادت مه کوئ الا الله مگر د یو الله وبالوالدین او د مور پلار سره احسانا
فسلو کوئی وذل قربا او د رشتہ دارانو سره والیتاما او د یتیمانو سره والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا للناس او وای خلقتا حسنا خبرا واقیموا الصلاة او منص قیموی وآتوا الزکاة او زکات ورکوی ثم تولیتم یا تاسو مخ وګرځو اے مشرانو الا قلیلا منکم مگر لږ په تاسو کې وانتم معرضون او تاسو مخ اړون کی وی